حال تعریف چې کړو چې ګوره حال داسې یو فایده چې دا وجود کې داخل له خو داسې وجود لري چې طبيعي وجود لري، یعنی خپل وجود نشته بلا محل وجود لکه ایسا یا د محل وجود لکه سواد بیان خپل وجود نشته، بلکې د وجود دا په وجود د منشئ، یعنی منشئ وجود ته مجازن منسوبي چې دې ته حال وایي. دغه حال تعریف دو داسې ویلو چې حال نه موجود ده نه معدوم ده، یعنی نه وجود اصلي لري لکه جواهر اعراض انضمامي، ان معدوم محض ده چې وجود مطلق نه لري، بلکې یو قسم وجود لري چې یو وجود ته څه وایي مجازي وجود، چې هغه وجود دی حال ده په تبع د منشئ، یعنی اصل وجود د منشئ وي چې د سما وجود ده او فوقیت ته منسوب ده مجازن دو وجود نشته. مجازي وجود ته دو حال ویلو او موجود اصلي وجود ته ویلو، اما معدوم دې ته وایي چې لسره وجود نه لري، نه اصلي وجود لري نه مجازي وجود لري چې حال ول وجود ده. بیا تعریف کړه چې حال څه ته وایي صفه لموجود لا موجوده ولا معدومه، حال صفت ته وایي، نو صفت سره ذوات وته، ځکه ذوات دوه حالت یا موجود یا معدوم، ذات یا موجودی یا تی یا معدومی. ذات څه معنا دلته؟ ذات معنا دلته دادا چې د صفت په مقابل کې، صفت په مقابل کې چې بیا ته ذات وایي. صفت څه معنا دلته؟ صفت معنا صفت انتزاعي، لکه فوقیت څه دا صفت ته منتزع ده سمانه، د صفت په مقابل کې ذات ته، صفت په مقابل کې ذات څوک ده؟ و یا جوهر ده لکه جان چې واخلي، یا عرض ده لکه بیاض چې واخلي. دا دواړه ذوات دي. ذوات څه معنا چې صفات انتزاعي نه وي، چې په انتزاع د منتظم مبني، فوقیت خو په انتزاع د منتظم مبني ده، خپل فوقیت پر وجود نه سکن. ذوات داسې شي نه چې خپل وجودي لکه جوهر څه خپل وجودي د محل تابع نه ده، یا خپل وجودي خو محل تابع لکه دا سواد بیا. نو چې صفت ویلا چې حال صفت تا دا معنا چې دا یو انتزاعي شی ده چې تبه منتزع ده، لہذا ذوات وته ولی ځکه ذوات چې دي جواهر او اعراض انضمامي اما موجوده او معدومه، هغه یا موجود دي یا بیا نشته، لکه ته موجوده او زید دلته معدوم ده، تیار په خبره نو یا موجود یا معدوم. مثلا بیاض موجود ده سواد معدوم ده، او حال خمر هغه څه وایي چې نه موجودي نه معدومي، نه موجودي په وجود اصلي نه معدومي مطلقي، بلکې یو نوع دی وجود لري چې مجازي وجود. نو چې ویلا حال تعریف یو کو صفت دا صفات نه ده، صفت نه مراد صفت انتزاعي ده، لکه فوقیت انتزاعي معنی ده چې خپل وجود نه بل په وجود موجودي. نو صفت په مقابل کې ذوات رااله، ذوات هغه څه وایي چې خپل وجود لري لکه جوهر عارض انضمامي. ذوات او ته صفت سره، ځکه ذوات خو دوه حالت دي، یا نه یا موجود یا معدومي، حال خو نه موجود ده نه معدوم. یو بل پسې چې ویلو حال پسې صفت لا موجودتن چې موجود نه، نو لا موجودتن سره څوک وته اعراض وته جواهر وته، ځکه موجود دي هغه خپل وجود لري، جوهر خپل وجود لري، ها اعراض خپل وجود لري، مگر جوهر محل نه غواړي اعراض محل غواړي. اچ ویل لا معدومتن، لا معدومتن سره څوک وته لا معدومتن سره وته صفات المعدوم. یہ معدوم صفات هو معدوم دي، لکه اجتماع النقیضین معدوم ده، دې صفات څه ده ليس بشيء وا معدوم ده. تیار په خبر دې وجنا لا موجودتن سره موجودات وته چې اصلي وجود څه لري او وته، الله معدومتن سره معدومات وته چې صفات المعدوم دي، ځکه صفات ته معدوم هم معدوم دي، او دا خو لا موجودتن ده لا معدومتن ده. نو دا تعریف صفت لا موجودتن ولا معدومتن، صفت تا ذات نه ده لکه جواهر اعراض موجود نه ده، نو هغه شین وته چې موجودي جواهر اعراض معدوم نه ده، نو هغه شین وته چې معدومي چې صفات سلبي دي، ځکه صفات سلبي دي معدوم هم معدوم دي. په پیار په خبر نتیجه یې چراله چې دا مجازي وجود لري، تاسو وچ معدومي مطلق هم نه ده مجازي وجود لري. مجازي وجود چاته وایي چې خپل وجود نه د منشئ وجود ته مجازن منسوبي کل فوقیت بنسبت الى السماء وعرفوا بانه صفه لموجود. تعریف کړه دا حال صفت موجود ده لا موجودتن ولا معدومتن، په خپل موجود نه ده معدوم نه ده،
فقولنا صفة يخرج زواته صفت کی زوات وبطل لأن زواته وهي الأمور القائمة بنفسها زوات چیرته وای وې دا امور قائمه او توای کنه زوات معنا دا چې صفت انتزاعي نه زوات دا معنا چې صفت انتزاعي نه نو چې صفت انتزاعي نه هوا څوک دي خو امور قائمه بنفسها دي کنه چې جواهر دي دا دنیا ته ګوره یا اعراض دي دا قائم بنفسها دي چې معنا یعنی صفات انتزاعي نه دي دا معنا ویل امور القائمه بنفسها چې امور قائمه بنفسها ای ما موجوده نه موضوعه هغه زوات خو یا موجود یا معدومي لا غیر بل صورت په نسته الا تصور تحقق تبن غیره ولا غیر ولا وای په دې بل چا تابع زوات نه ذات هوای دي چې بل چا تابع نه یعنی وجود مجازي نه چې بل چا په تابع آیا خپل موجودي یا خپل معدومي دا ځینې چې دو وجود مجازي دي بل چا په تابع لکه فوقیت دې ته زوات نه وای په پیل په خبره لا غیر بل صورت کې نه لا موجود ولا معدومه لا غیر اذا لا تصور ځکه جائز نه د تحقق ته د زواتو طبعا لغیره د بل څه پته دی بل څه پته به مجازي وجود ته وایي کنه دوه خپل وجود دی مجازي وجود نه په پیل خبره جواهر سره اراض انضمامي سره کڅوادي ول بیان فلا يكون حالا دو احوال نه دي په پیل وقولنا لموجودين ها الته بل څه کاټو صفه لموجودين لا موجوده ولا معدومه دا لموجودين ته کې پکړه وقولنا صفه لموجود صفات خسر زوات وته اپ اسلام وکړه دا ټکا دا چې صفه لموجودين دوی د موجود صفات دي چې موجود صفات ویل لکه دا فوقیت د سما صفات وینه دې سره چې وته صفه المعدوم صفات معدوم وته ولې ځکه خدای خبره کوي چې موږ خو حال صفت موجود ته وایي نو صفت معدوم ته نه وایي کنه په پیل باور وقولنا صفه لموجودين لا يخرج صفه المعدوم دا باسي صفت معدوم ولې لأن صفه المعدوم اوس دلیل په وایي حالانکه وته چې تعالی موجود نه ویلا چې دا به صفت موجودي خو صفت معدوم وته په خپل خدای لا دلیل ته وایي وي په علت ته کوم صفت معدوم هو معدومي ځکه وته دا خو نه موجود ده نه معدوم ځکه وته صفات معدوم چې صفات المعدوم معدوم واما الحال فلا يكون معدوما ولا موجودا اغه معدوم نه موجود لان صفه المعدوم معدومه لکه صفات معدوم فلا تكون حالا دا حال نه ګرځي ته په خبره دا حال نه ګرځي فقولنا علی موجودین یخرج صفه المعدوم علی موجود څخه په حال تعریف کې دا صفت معدوم باسي لکه ولې باسي لان صفه المعدوم معدومه صفت معدوم هم معدومه چې صفت احتیاج محل ته چې عام معدومي دته حقوق د محل وجراجي چې عام معدوم خدای خو کوي کولا معدوم فلا تكون حالا حال چیرته حال خو معدوم نه صفات معدوم هو چي دي اخو معدوم دي وقولنا لا موجودا ولا معدومه چې موږ وایي چې موجود بنې دا حال دې سره چوته و دې سره دا یو ټکا کې ایو خاصان د جوهر خو خود وته اخو موجودي جوهر خو اصلي وجود لري محل نه غواړي لکه جان چواله خدای اعراض ته دی چې اعراض انضمامي وته دا اعراض خپل وجود لري کل بیاض فی المحل لري خپل وجود بیاض مگر دا چې په محل کې دا وته ځکه دا موجود دي جواهر موجود دي خو محل سره نه غواړي اعراض انضمامي هم موجود دي دا سواد بیاض په خپل موجود دي الا ان فی محل مگر دا چې وجود له سره محتاج دي محل ته خدای خپل وجود بیاض خپل وجود ده د دیوال خپل وجود ده مگر دا چې ویلا ان وجود فی محل ځکه ابو علی سنا وای وجود اعراض فی انفسها کله چې چیرته وي خپل وجود استا الا انه فی محل مگر دا چې مال پورې قائمي شدي وکړنا لا موجودن یخرج الاعراض دا لا موجودتن ټکه اعراض باسي جواهرم باسي اعراضم باسي ځکه خپل موجود دي اعراض څه دي خپل موجود دي جواهر خپل موجود دي فینا متحققه باعتبار ذواتها ځکه دا اعراض متحقق دي په اعتبار د ذوات سره کوم اعراض فوقیت نه اعراض انتزاعي نه اعراض انضمامي كسواد والبيان فإن متفزا فيمن قبيل الوجود موجود دون الحال دا اعراض سدي دا انضمامي ذلك قبيله دي موجودات نه دي احوال نه دي حال خو مجازي وجود لري دوه خپل وجود لري په خبره وقولنا ولا معدومه لا معدومه ټکه مو چې تکړو يخرج السلوك صفات سلبي وته دي موجود یو شی موجود د صفات سلبي لري لکه انه تعالی ليس بعارض
نو د ليس بعارض معدوم ده کنه ليس بعارض ته خو معنا ادمي پرته نو معدوم څه یخرج السلوک دا سلوک باسي التي يتصف بالموجود دا دغه د سوال کوي چې بعض صفات سلبي خو د معدومي هغه ته په معدومتن سره لا معدومتن سره باطل دي خو چې بیا باسي سلوب بعض صفات سلبي خو د معدومي لکه اجتماع النقيضين ليس بعارض نو هغه ته په لا معدومتن باطل لکه توای چې حال بل لا معدومتن نه دو معدوم دي دا وته اوس بیا وایي یخرج السلوک څه هغه ته په لا موجوده تن سره باطل دا کوم دي ته ورغلي وقولنا وای جی ولا معدوم ثابت وقولنا لا معدومتن چې لا معدومتن وتا د سره صفات سلبي وته دي موجود ځکه صفات سلبي دي موجود معدوم دي ان دي موجود په تعریف ته حال کې لا معدومتن دا دو معدوم لا نه وګوره ولا معدومتن يخرج السلوك التي يتصف الموجود هغه صفات سلبي چې په دې موجود متصف ده فینا معدومات دا معدومات لا احوال ځکه حال کې ادم نه واعترض الكاتبي على هذه التعريف وسلام کاتبی اعتراض ته پکې اعتراض دا چې زه تاسو دا څه بیان چې حال به اتا حال باندې کې چوریو صفات نه موجودي چې دا د موجود صفات دي البته لا موجوده تر ولا معدومه نه موجود دي نه معدوم دي دا څه دی ویلو زه تاسو ثابتوم چې صف حال به او حال باندې کې تاسو صفات ویلو چې دا د موجود صفات دي احوال بیا د موجود صفات پني بلکې موجود صفات بغل یا د معدوم صفات بغل ولکه صفات نفسي او صفات توي چې نفس ذات نه منتزعي نفس بمعنى ذات نفس ذات نه منتزعي كالناتقيه والحيوانيه والسواديه والجوهريه والبياضيه دا نفس ماهیت نه منتزع دي ماهیت ناتقیت منتزع ده ماهیت ته بیاض نه بیاضیت منتزع ده ماهیت ته سواد نه سوادیت منتزع ده ماهیت ته جوهر نه جوهریت منتزع ده والماهیت ماهیت سواء كانت موجوده او معدومه ماهیت هر وخت ماهیت ته موجود دي که معدوم ماهیت خو موجود ته نه وای ځکه وای سلم کې وهي من حيث هي لا موجوده ولا معدومه کلی طبيعي ماهیت ته ولدان موجوده نه معدوم ده ځکه ماهیت خو ماهیت ته وای وجود ادم ته نه وای اذ الوجود ولا دم من الوارث وجود نو خوارث دي نو کلی طبيعي نفس ماهیت ته وای نو نفس ماهیت دې سواد هغه نه سوادیت بیاض بیاضیت حیوانیت ناتقیت دا نفس ماهیت ته منتزع دي او ماهیت وجود ته نه وای که موجودی بیا ماهیت ها که معدومی بیا ماهیت ته تیر بخبر اذ الماهیت ماضی شی هو ماهیت خو ماضی شی هو ته وای چې د سره شی په شیئیت پاتې موجود ته نه وای حیوانی ناتق ماهیت ته د سره انسان په انسانیت پاتې وجود دی انسان ته نه وای ماهیت نفس ماضی شی هو ته وای که موجود هم ماهیت ته که معدوم هم ماهیت ته لہذا صفات نفسی چې نفس ذات نه متضاد دي دا احوال دي حالانکه وجود سره تخصیص نشته وجود ته معرض دي ادم ته معرض دي دوه حالتونو کې اړ واعترض الكاتبي کاتبی تعریف کړه اعتراض کړه الاذ تعریف په دې تعریف باندې انه منقوذ په کوم تعریف دی حال تعریف انه منقوذ به صفات نفسیه دا ماته په صفات نفسیه صفات نفسی ذاته وي چې ذات ته منتزع ماهیت نه کل جوهریت و سوادیت والبیاضیت فإن عندهم احوال دا دې په احوال دي حاصله للذوات دا حاصل دي یعنی منتزع دي ذات نه حالت وجود او ادمه حالت وجود کې په ادم کې اتا غوړي چې حال دې کوي چې صفات له موجود دي هغه صفات موجود باندې صادق دي معدوم باندې خو نفس ذات باندې صادق دي نو ذات وجود ته نه وای وجود خو مر زائدونه دا وای چې سره دا وجود ته کومي فی الجمله مراد ده دا څنګه وای چې وجود بخامخه په موصوف کې یعنی دا حال صفت موجود ده فی الجمله یعنی کله کله به ورتاری دي اگر کله کله ادم تاری دي خو کله کله به موجود تاری دي نو دا فی الجمله مراد ده والجواب ان المراد بكون صفه الموجودين جواب دی چې مراد په دې سره چې د صفت موجوده یا يكون صفه نو فی الجمله دا به صفت فی الجمله لا نو يكون صفه نو دائما دا نه چې دا به صفت دائمی فاز علی مذهب من قال دا وای دا جواب په یو مذهب ته ماته دا جواب په یو مذهب کو چې تقسیم د معلوم درې اقسام ته وای یا چلور ته وای موجودم منه معدوم ثابتم منه او متصف وای په حال سره موجودم او معدوم ثابت اوس راځي تفصیل
غیر په خبره دا اوس په دغه سټیک معدوم ثابت یعنی یو نحو دي ثبوتی یعنی متعلق تی اراده وی غیر په خبره دا معدوم ثابت نو دا په یو مزم باندې دا چې موجود منی معدوم ممکن منی چې معدوم ثابت نه نه حال دواړو باندې صادقم وای چې حال چې دا موجود تعریضی یا معدوم ممکن تعریضی نو دا جواب واستیک څه دا جواب څه مطلب چې بای حال دې ته وایي چې صفت موجود فعل جمله یعنی کلمه موجود تعریض یا کلمه معدوم تعریض نو مطلب حال معدوم باندې صادق تا وای معدوم ممکن باندې موجود باندې صادق تا یعنی حال دواړو تعریضی دي ځکه مې دا وجود څه چې پکې کړه دا فعل جمله مراد ده دا څنګه همیشه به موصوف موجود کلمه موجود کلمه معدوم ممکن او زائد دې جواب تشخیص کړي چې دې جواب مراد دا چې دا په یو مزم باندې ده چې معدوم ممکن هم مني ابي متصف په حال وای لکه موجود چې متصف په حال وای هاذا علامه من قال دا هغه مزم باندې ده لأن المعدوم ثابت چې معدوم ثابت هم مني او متصف بالاحوال حال باندې متصف هم وای حال موجود تعریض یا معدوم تعریض حال العدم واما على مذهب من لم يكن بثبوت المعدوم ما ته ولا دا وای کابل مذهب رواغه لکه اول مذهب دی علی اخو معدوم ممکن نه منل خو یو موجود یو منفي بس دا منل یا دا درې مذهب باندې دا حال متیر موجود حال معدوم ممکن نه مني کدا اول دو مذهب والی چې معدوم ممکن نه مني یا بالفرض مني خو حال باندې متصف نه وای فل اعتراض ساکتون نسلی نو سره اعتراض نه سره جواب کوي لا څه یو متری اعتراض نه کوي کاتبی اعتراض غلط دی ځکه کاتبی اعتراض زیاده چې زبر تر شون چې حال وای ا موجود ته ثابت ہے معدوم ته لکه صفات نفسی دا په ذات صادق دي حالت وجود او عدم ذات ته سوادیت منتزع قواعد ماهیت سوادی کوم موجودی کوم معدومی دا سوال خو پاسه کېدای شي چې څوک حال باندې معدوم متصف وای کنه معنی ها متصف پوای اوس اما لا مذهب من قال هغه مذهب څه والي چې معدوم ممکن سره معنی نه یا بالفرض معنی متصف بالحال نه وای بیا کاتبی په ولې اعتراض کوي په دې باندې چې حال معدوم ته ثابت دی بیا کاتبی اعتراض نه کوي لکه چې معدوم ممکن مول منونه یا بالفرض منو په حال متصف وای نه نو چې یا مننه معدوم ممکن یا منو په حال باندې متصف نه وای بیا کاتبی نه ماده خطا ده دا کاتبی دا څنګه کېږي ته اعتراض کوي چې معدوم باندې حال صادق تا په اما اذا كان هر څه مذهب واخلي وما لا مذهب من لم يكن هر څه مذهب چې نه وای په ثبوت المعدوم ثابت منینه او قال بي یا وای ولم يكن باتفاق بالاحوال هني قال په اتفاق دي معدوم په اثر فل اعتراض ساکتون نسلی به اعتراض بنیاد نه ساکت در سره اعتراض نشته